يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما صدق الله العظيم. حرام ذرائع آمدنی کی ایوه حرام ذریعہ او د ګټې و حرام طریقه جواری او سټه بزی ده. جوا او سټه بزی دي ته ای چې یو سړی خپل ملکیت داو باندې ولګوي. کاروباري معاملې کې خپل ملکیت خطرې کې واچوي. یعنی دا چې کوم کاروبار کې پیسې او سرمایه لګوي دغه سرمایه په ایواس کې دته د هغې برابر رقم هم ملویدا شي، د هغې نه زیات هم ملویدا شي، د هغې نه کم هم امکان وي او داسې هم کیدلی شي چې د سرمایه ټوله ضایع لاړه شي، دې ته هغې په بدل کې څه شی میلاو نه شي. لکه مثلا شرط لګول په یوه کار کېدلو یا نه کېدلو باندې، یا د یوه کیل په ګټلو او بیه کولو باندې چې دوه فریقین خپل منځ کې شرط ولګوي. مثلا د منډې مقابله ده، د ایوسیانو منډه ده، یا د خپل منځ کې دوه کسانو پیدل دغه رنګې مقابله ده، یا د دوو ټیمونو د سکیل مقابله ده، کرکټ میچ ده، یا فوټبال ده، یا والیبال ده، یا بله یوه لیبه ده، یا لډو ده، لډو گیم، او یا تاش د پتو والا کیل ده. هر یو فریق دا بل سره شرط کی چې که تا دا لیبه وګټله نو زه به دومره پیسې درکوم، او که بیا ما وګټله نو ته به ماته دومره پیسې یا دومره شی راکوي. نو دا د جوارۍ او د سټه بزۍ یو صورت ده. او یا دا چې ځنه علاقو کې خلک مرغۍ لړو کوي، تیتر خپل منځ کې، یا بټیران خپل منځ کې، یا چرګان او یا سپي، د هغو مقابلې کې په هر جیت باندې پیسې لګوي. او یا د عید په موقع کې ځنه علاقو کې انډې خپل منځ کې خلک جنګوي، وایي چې کومه وایه ماته شي نو بیا هغه بایم شمرلی شي، یعنې هغه هار شمرلی شي. بیا چا وله چې ماته شي نو هغه به ګټونکي ته وایه په دغسې ورکوي. نو دا ټول صورتونه جوارۍ صورتونه دي. په عربو کې هم د جوارۍ مختلف طریقې رایجې وي، بلکې په عربو کې خو جوارۍ ته لاندې په درانه نظیر کتلی شو، ځکه چې د عربیانو کومه جواري وه په هغې کې به هغو چې کله جواري وکړه نو بیا به یې جوارۍ پیسې په غریبانو باندې تقسیمولې. بیا چې کوم مالدار به جواري نه کوله خلکو به هغه ته بیا پیغور ورکولو، وایي دا مالدار بخیل ده، جواري ځکه نه کوي، جوارۍ پیسې خو بیا خلک تقسیموي نو دا پیسې تقسیمولی نه شي، نو دا کنجوس مالداره ده. عربو کې د جوارۍ ترتیب دا و چې یو وش به یې په ګاډه، یو وش به یې قیمت کو مثلا یو 2 لکه روپۍ، نو بیا به یې دغه وش ذبحه کو او د هغې به مختلف حصې جوړې شوې. هرې حصې دپاره به هغې یو غیشي باندې په یو تیر باندې یوه حصه مقرره که، مثلا یو من حصې دپاره به یې خپل ولیکلو، 20 کیلو دپاره به یې خپل ولیکلو، خپل داسې مقررې حصې به وي. لاس غیشي به یې جوړ کو او اوه حصې به یې مقررېږي. په دې لاس غیشو کې به یې اوه حصو خپل نمبر او د 3 غیشي به خالي و. نو بیا د کومو خلکو به چې جوارۍ کې حصه خوستله نو هغې به په ګاډه باندې د کوم چې غیشو کړسی وه او د کوم غیشي چې په کومې تیلۍ کې به دو چولی و، هر چا به یو غیشه ورنه راوبسلو. نو چې د کوم چا په نمبر کې به کوم غیشه رووتو، مثلا 20 کیلو، هغه ته به 20 کیلو گوشت میلاو شو، او 40 والا ته به 40 کیلو گوشت میلاو شو. 3 غیشي په کې خالي و. د اچا په نمبر په چې خالي غیشه رووتو د ایوش قیمت به هغه لنډولو، نو قیمت به هغې خلکو لاند کو او د غوښه به نورو خلکو ته میلاو شوه. بیا به داسې جواري چې کله کېده نو لویه میله به لګېدلې وه،
د غریبانو به ځان سره تلونه راوړي او پلیټونه به یې راوړي چې نن به جواري کېږي، نو بیا به جوارګرو چې کله د جواري وکړه غوښه به یې تقسیموله، هسې خپله یو شغل به یې والو. الله رب العالمین دغې معاملې باره کې حکم نازل کو، یسألونک عن الخمر والمیسر، د خلک تاسو نه شراب او د جوارۍ تپاس کوي چې دا به جایز وي که جایز به نه وي. دې تپاس وجه هم دا جوړه شوې وه چې انسان خپله هم څه نه څه فهم او څه نه څه شعور لري، د یو کار کولو د ښه بد تمیز هغه ته خپله هم کېږي څه نه څه، خو یوه فیصله کله نشي کولی. نو جواري داسې معامله وه چې دې وجې نه به خلکو خپل منځ کې جنګ جګړې روزانه پیدا وي چې د کوم چا په حصې کې به خلی تیر راووتو نو بس هغه خو به ډېر توان وشو، نو بیا به هغه لنجې کولې. د کوم به چې امپایر وي یا کوم چې منصف و نو بیا به هغه باندې الزام لګولی چې دا تو چال کړه ده، نورو ته دې ګوره شیلي وو، د تیرونو کې د څه نشانې برابرې کړې وې، د خلی دې موږ ته برابر کړي وو، نو خپله کې بیا ویل د پول کول جنګ جګړې به وې خپله کې. الله رب العالمین فرمایي چې جوارۍ کې خو تاسو ته به ظاهر څه نه څه فایده معلومیږي ځکه غریبان پکې یغو کار وشي، نو څه وقتي او جزوي ګاټې پکې شته دي، و اسمهما اکبر من نفعهما. د جوارۍ او د شرابو ګناه او نقصانات د هغه فایدې نه ډېر زیات دي. الله رب العالمین د جوارۍ او د شرابو یو بل ځای کې قباحتونه بیانوي، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء. جوارۍ او د شراب نوشه یو نقصان دا ده چې دی وجې نه شیطان تاسو خپل منځ کې دشمنۍ او عداوتونه پیدا وکوي. جوارۍ کې خو جنګ جګړه پیدا وکېدل بالکل ظاهره خبره ده، نشې د وجې نه هم عام طور باندې په معاشرې کې جنګ جګړې پیدا کېږي، ځکه چې کوم سړی نشه کوي د هغه دماغ خراب وي، دماغ یې په ځای نه وي، نو بیا هغه ته که سیخه خبره کوي هغه ته غوسه ورسي. او چې کوم سړی نشه شروع کړي نشې د وجې نه هغه ټول اعضا کمزوري شي، نو بیا هغه ته کار روزګار خوند نه ورکوي. حالانکه سړي په سر خو ډېرې ذمهدارۍ وي، ډېر بوج وي، د خپل کور خرچاوي، د بچیو خرچاوي، کلي شابادوي، خپل ضرورتونه پوره کول وي، چا سره ناسته پاسته کول وي، نو نشې د وجې نه سړي دغه ټول شیونه ختم شي، نو بیا خلکو سره جنګونه کوي او خلکو سره جګړې کوي، خلکو حقوق نه ادا کوي. نو دې وجې نه یو خو سره د شراب او د جوارۍ د وجې نه معاشرې کې جنګ جګړې پیدا شي. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر الله وعن الصلاة. الله ذکر نه تاسو منع کوي چې یو سړی نشه وکړي نو بیا هغه ته الله رب العالمین ذکر مکانه میلوي، او یا یو سړی په جوارۍ کې مشغول وي نو د الله یاد نه غافل وي، او یا الله یاد سره د المنځنه چې هغه په هر سړي باندې فرض ده، نو جواري او نشه د المنځنه هم سړی منع کوي. فهل انتم منتهون، یو شی چې دومره نقصاناتو مجموعه ده او تاسو هغه نه منع کیږئ ولې نه؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده چې یو سړی قسم خوري، به قسم خوړلو په وخت کې لات او عزا باندې قسم وخوري، نو دا سړی د لا اله الا الله کلمه توحید تیره کړي، ځکه په غیر الله باندې قسم خول دا شرک دی. او کوم څوک چې جوارۍ اراده وکړي، بل ملګري ته وایي تعال اکامرک فلیتصدق، یو بل چا سره صرف د جوارۍ کولو اظهار وکړي، جواري یا اوسه پورې کړې نه ده، نو د سړي ته پکار دي چې صدقه وکړي، ځکه چې جواري دومره غټ جرم ده چې د هغه صرف اظهار کولو سره الله رب العالمین غضب په جوش کې راشي، او صدقې کولو سره به الله رب العالمین غصه ټنډه کېږي. الصدقه تطفئ غضب الرب، چې کله سړی غصه وکړي نو د صدقه وکړي نو الله رب العالمین غصه به ټنډه شي. جواري د موږ تاسو په زمانه کې مختلف صورتونو کې خلق کوي. د موږ تاسو زمانه کې کومه جواري چې کېږي نو د هغې یو غټ صورت لټري اچول دی، په برګینونو کې یا په مارکیټونو کې د ایګاډو خلک قراندازي کوي، موټر ګاډه ده یا بل ګاډه ده، 15 لکه روپۍ قیمت ده، به هغې داخلې دپاره خپل مقرر فیس وي 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ یا 1500 روپۍ،
او د هغې د اکورا اچونکو خپله کوټه وي 200 کسان یا 300 کسان. نو هر کس ارڅي او په دې قراندازۍ کې داخلي دپاره خپل فیس جمع کوي. بیا چې کله یې دغې موټر قیمت پوره شي نو بیا ټول چې څومره شرکا دي دغې معاملې هغه جمع شي او د نمې سره په یوه ځای کې واچوي. یوه نمه هغې نرچګه کړي چا نمه چې په دې کاغذ کې ووتله نو موټر د هغه په حصې کې راشي. د نورو څومره خلکو چې پیسې چولې وي د هغو پیسې دغسې ضایع لاړې شي. نو دا د اجورۍ یو صورت د موږ تاسو په وخت کې رایج دی. دوکانونو کې هم بعض دوکانداران وړې وړې سوداوانې کوي نو په هغې کې د کاغذونو باندې نمبرې لیکلې وي او بیا یې دغې نمبرو په دکان کې شیونه لګولې وي. مثلا استری 2 نمبر کې ده او جک په 3 نمبر کې ده، بل شاید هغه د پر خپل نمبر لګوله ده. د دغې الاټرۍ خپل قیمت مقرر وي 5 روپۍ یا 10 روپۍ. بس چې کوم ګاهک هغه یوه لټري واخلي که په هغې لټرۍ کې نمبر موجود و نو هغه نمبر چې کوم شی وي هغه دته میلاو شي. نو دا هم د لټرۍ او د اجورۍ یو صورت ده. البته بعض دوکانونو کې د انعام په طور باندې په پاپس وغیره دا چې کوم د خوراک شیونه دي وړکي وله په هغې کې اضافي څه شی بند کړی وي. پاپس ورکې خپل وي 15 روپیو او د هغې نه علاوه یې پکې 15 روپیو شی زیاتي بند کړی وي. دا جواری کې نه ده داخل، دې ته انعام یلی شي. یا بعض دوکانداران د خپل سامان خرڅولو یو خاص مقدار باندې یو انعام مقرر کړی وي چې څوک مانه مثلا 10 جوړې کاټ کړي نو هغه ته په انعام کې بیا دومره شی میلویږي. یا چا چې مانه دومره سودا وکړه نو دومره سودا په هغه بعد به هغه ته بیا دومره شی په انعام کې میلویږي. دا هم جواري نه ده بلکې دا یو قسم انعام ګڼلی شي. نو دې څه باک نشته، دا جایز ده. خو چې خالصتا د پیسو په عوض کې هغه ته یو شی داسې میلویږي چې کله د هغه پیسې بالکلیه ضایع کېدلو امکان وي، تملیک الملک علی الخطر جواری چې کوم تعریف ده نو بیا دا د اجورۍ یو قسم ده، ناجایز او حرام ده. بیمه او انشورنس د نن سبا زمانه مروج یو جواری ده. یا خو زندګۍ بیمه ځنه خلک کوي، لایف انشورنس ورته وایي. د موږ خپل پاکستان کې هم او بار ملکونو کې هم، بار ملکونو کې خو ډېره عام ده چې یو سړی یوې کمپنۍ کې کار کوي نو بیا د هغه حالت ته وکتلی شي، یوه کمپنۍ هغې سره معاهده کوي چې سړی مثلا د 10 کالو ده او نوجوان ده، څه بیماري وي کې نشته، هغه ټول ټیسټونه وکړلی شي او د هغه کاروبار نوعیت هم وکتلی شي چې عام کاروبار د په دفتر کې ناسته 70 بیګا 8 غنټې په کرسۍ باندې ناسته، بیا هغه نه بعد به د کور ته سي، په کور کې هم داسې خاص مشغله نشته ده. نو هغې په بنیاد باندې هغه سره د یوه معاهده کوي چې که ته په دې کال کې مړ شوې نو ته ته به کمپنۍ 15 یا 10 لکه روپۍ درکوي. او هغو دا اندازه لګولې وي چې بظاهر هسې خو الله رب العالمین په تقدیر کې چې کوم د خلکو اجال لیکلی دی هغې علمي چاته هم نشته ده. څوک به کله مړېږي، څومره به په دنیا کې هغه وخت تېروي، خو دوی یوه اندازه یې ته لګولې وي چې یاره دا سړی چې په ده حالت وي نو 2-3 کاله تېرولی شي. نو بیا هغې لالچ کې هغې سره دا معاهده وکړي چې ته به سلانه 5-10 هزار روپۍ مثلا فیس جمع کې او که ته په دې کال کې څه نقصان ورسېدو نو هغې نقصان به د موږ ذمهوار وو. دې ته لایف انشورنس ویلی شي، زندګي بیمه. دا هم جواري او حرام ناجایز ده. او ځنه خلک د خپل اعضاو د اندامونو بیمه کوي، څوک د خپل شیونو بیمه کوي، مثلا د ګوډو بیمه کېږي عام طور باندې. ګوډو بیمه خو ډېره عامه ده، پاکستان کې هم کېږي، کمپنۍ شته خپلې موجودې. یو ګوډه ده هغه سلانه خپل فیس ادا کولی شي، دغې ګوډې ته که په دې کال کې څه نقصان ورسېدو، نقصان اگر چې د فیس نه زیات وي نو هغه به د کمپنۍ بیا ادا کوي. یا دغې ګوډې نه نور څه نقصانات وشو، چا سره یې ټکره ووله، اکسیډنټ یې وکړو، څوک یې مړ کړو، د هغه سړي دیت ده یا د هغه سړي نور نقصانات دي، باقاعده یې دغې بیمې چې کوم کمپنۍ سره معاهده کېږي هغه کې تفصیلات ذکر وي. خو یې دغې ګوډې چې کوم نقصانات دي دغې فیس په بدل باندې هغه ته دا شی میلویږي. دې ته ویلی شي د ګوډو بیمه، ګوډي انشورنس. د انشورنس چې څومره مروج قسمونه دي دا ټول جواری باندې مشتمل دي. البته جامع دارالعلوم کراچي شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه هغوی دغې بیمه او د انشورنس یو متبادل تکافل په نام سره د هغې وضع کړې ده، قطر تکافل په نام سره.
هغه هم دغه رنګ خپل منځ کې د خلکو کمپنیو سره معاهدې کیږي، خو هغو طریقې کار شرعي ده، اسلامي ده. لہذا که په هغې کې څوک اساق ولي نو هغې گنجایش شته، خو د هغې شرعي تکفل نه علاوه د نور چې کوم د موږ تاسو ملک کې رایجه بیمه کمپني دي یا انشورنس کمپني دي، د هغې ټولو سره معاهده کول ناجایز او حرام دی. دا جواري ده او قمار ده، سټه‌بازي او میسر ده. الله رب العالمین قرآن مجید کې د هغې نه منع کړې ده. نو په حرام آمدنۍ کې یو قسم هغه جواري ده. دویم نمبر د حرام آمدنیو یوه طریقه نن سبا عام طور باندې مخکې نه روانه رشوت ده. رشوت دې ته ویلی شي چې یو سړی د یوه کار اهل نه وي، د هغه مستحق نه وي، د پیسو یا دنیوي بل شي په بدل کې هغې ځای ته ځان ورسوي. مثلا یو کس قاضي جوړېدل غواړي، یا اسکول استاز او د هسپتال ډاکټر جوړېدل غواړي، د استاذۍ دپاره یا ډاکټرۍ دپاره چې حکومت طرف نه کوم شیونه درکار دي هغه د سره نه دي موجود، هغومره تعلیمي نشته یا هغومره اهلیت نشته، نو دا د کوم کس چې خلک منتخب کوي هغه ته پیسې ورکړي چې دا پیسې د سره واخله دغه سیټ ماته راکړه، دې ته رشوت ویلی شي. او یا یې دوو کسانو خپل منځ کې په څه شي تنازع ده، د یوه کس حق نه جوړېږي، خو دا کس قاضي ته ویل شي او قاضي ته پیسې ورکړي چې ته فیصله د ما په حق کې وکړه، دې ته هم رشوت ویلی شي. دغه رنګې دنیا نور چې څومره داسې کارونه چې د هغې سړي حق نه جوړېږي، د حق نه جوړېدلو نه بعد دا پیسې استعمال کړي او هغه شي کې ځان حقدار جوړ کړي، دې ته رشوت ویلی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم رشوت خستونکي او ورکوونکي دواړو باندې لعنت کړه، لعن الله الراشي والمرتشي. او یو حدیث شریف کې رسي د بعض ګناهونو په معاشرې باندې خپل وبال وي. کله چې معاشرې کې بدکاري زیاته شي، بدفعلي زیاته شي، نو الله رب العالمین بیا که حدسلي راولي په خلکو باندې، به وخته برنونه کیږي، میوې ضایع کیږي، فصلونه ضایع کیږي، خلکو خوراک او د اتشاک بندو کې الله رب العالمین خلل واچوي. او چې کله په معاشرې کې رشوت عام شي، نو دغې خلکو روب پورته شي، د حکومت روب هم پورته شي او د مسلمانو روب هم پورته شي. د مسلمانو او د حکومت روب بچاو ساتل دا په خپله باندې یو اهم امر ده، ځکه چې کله حکومت سره اقتدار نه بعد روب نه وي، نو به د هغه فیصلې او د هغه قانون نفذ کول ګران کار شي. چې کله د حکومت خلکو پرې خلک ټوکې کوي، د کوم پولیس ولا چې رشوت خولي، نو د هغه پولیس ولا خلکو په ذهن کې هیڅ قسم اهمیت نه وي، او نه د هغو فیصلې خلکو په زړه کې څه اهمیت لري. نو دویم قسم د حرام او ناجائز ذرایع آمدني کې نن سبق کې رشوت ده. دین علاوه نورم ډېر داسې حرام او ناجائز ذرایع آمدني دي، مثلا غصب ده، زور زبردستی باندې چانه شای خوستل، غلا ډکا ده، چوری چوپی چانه یو شای حاصلول، او بعض خو داسې وي چې خلک هغه ګناه نه ګڼي. غصب مثلا د یو سړي پلار مړ شو او هغه پلار نه یې د خیاندې ورونه پاتې شو، نو په دغې خیاندې ورونو کې د دغې پلار په جایداد کې لکه څنګه د زمنو حصه ده، د خیاندو د لونو هم حصه ده. اوس ورونه ولګي چې خپل منځ کې ځمکه تقسیمه کړي او خیاندو ته حصه نه کوي، نو دا دې خیاندو سره غصب وکړو، زور زبردستی وکړه، جبرن دو د خپل خور حصه واخیستله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده چې څوک په زبردستی باندې چانه ځمکه ونیسي، ایوال ویشت ځمکه دا به قیامت پورې ځي اومې ځمکې پورې د سړي غاړې ته اچولی شي، او دا به ګرځوي آخرت کې چې څو پرې د حق د ازاله نه وي کړي، دا به د دپاره سزا او عذاب وي. او بعض روایاتو کې رسي چې کوم څوک د چانه ایوال ویشت ځمکه په زور زبردستی باندې ونیسي، قیامت پرې ځي به الله رب العالمین دا په دې مکلف کړي چې دا به ته اوس د اومې ځمکې راسرکندې، او دغه سزا به ده ته همیشه دپاره وي چې څو پرې د تلفي نه وي کړي. نو د خیاندو په جایداد کې چې کومه ځمکه وي، ورونه خپل منځ کې تقسیم کړي او خیاندو ته حصه نه کړي، دې ته غصب ویلی شي، زور زبردستي. نارینه سړي نه ځمکه په زور زبردستی نیول دا هم حرام دي، خو د ښځینه ځمکه په زور زبردستی نیول دا د انساني مروت خلاف هم ده، ځکه چې ښځه خو کمزوره مخلوق ده،
چې یو سړی اته د مقابلې او اته همسر ده یغه نه د که یو شی راخوستو نجایز خو دا هم ده خو چې یو کمزوره مخلوق ده او هغه نه باندې ته لاس تاو کوې او د هغه نه شی راخلې نو دا د درنده صفت سړي کار وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې دنیا نه تشریف وړلو په وخت کې خاص وصیتونه کړي وو خلکو ته. یو وصیت د المنځه باره کې کړو، یو وصیت نبی علیه الصلاة والسلام د زنانو باره کې کړو چې تاسو ته زه د ښځو باره کې وصیت کوم چې هغو سره تاسو ښه وخت تېروئ، د هغو حقوق ما غصب کوئ. نو غصب کول دام د ګټې کولو یوه ناجایزه او حرامه طریقه ده. یتیمانو مال ده، وړه بچي د پلار یې مړ شو، دغه وړو بچیو مال پاتې شو، نو دغه وړو بچیو په مال کې داندلي کول، وړه بچي ته خو پاته نه لګي هغه پیسې دي په کوم ځای کې د استعمال کې، حتی کې د وړه بچي مال چې هغه پلار مړ وي او دا نابالغه وي د هغه پیسې په صدقې کې استعمالول هم نه دي ټیک. یو سړی مړ شو دغه وړه بچي پاتې شو او دغه سړي په مال کې دغه بچیو خپل د میراث حصہ رسیده، نو دغه بچیو په حصے کې د پلار په صدقه کول یا دغه بچیو په حصے کې مدرسه جوړول یا د بچیو په مال باندې چا سره احسان کول دام جایز نه دي. چې څو پورې بچي خپل غټ شوی نه وي امر پورې د بچیو په مال کې د غرنګ تصرف کول چاته په مفت کې ورکول جایز نه دي، او خپل باندې خوړل چې د یتیم مال سره په خپل استعمال کې دا خو بالکل نه دي جایز. نو غصب زبردستی باندې او غلی باندې چانه مال خوړل. یو باغ باندې ورګاټ شوی او باغ کې عام طور باندې خلک دي خبره خیال نه ساتي، غاټ شپر بلاس کې ارخسته وي او وخت به داسې سیخوي چې کله باغ مالک موجود نه وي نو یې باغ نه به شپر ډاکي کور ته به یې راوړي جماعته به ورباندې وکړي. دا هم غلا ده، ناجایز ده. د یو سړي مال بغیر اجازت نه حاصلول نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد مبارک ده د مسلمان سړي مال د هغه خوشدلی نه بغیر خوړل جایز نه دي. بعض خلک چندو کې عجیبه چال کوي، چندا کوي نو داسې ماحول جوړ کړي چې یو سړي باندې معاشرتي دباو راولي، داسې خبرې وکړي او داسې ماحول جوړ کړي چې هغه سړی د مجبورۍ نه بیا هغه ته پیسې ورکوي. داسې چندا کول جایز نه دي. چندې دپاره چې یو سړی کومه چنده داسې وي چې هغه د صدقې په درجه کې وي. بعض چندې خو داسې وي چې هغه د ټول قوم اجتماعي ذمه داره وي، ابو خلک ادا کوي، هغې نه بیا ځان پټول نه جایز دي. مثلا د کلي ګاډه خرچې دي، د ټول کلي باندې یو مصیبت راغلو هغې مصیبت دپاره کلي خلک چندا کوي، په دې کې چندې نه ځان پټول بیا نه جایز دي، دا هم غلا کول دي. ځکه چې دغې کلي مفاد خو به ته حاصلوې او بیا چې کله کلي خرچه راغلی خرچې نه د ځان پټ کو نو موږ بیا هغې ته هوښیارتوب وایو چې یاره ما وینه ځانه روبسلو. یا د کوم خلک چې اقام دپاره مخکې شي بیا هغه ته چې موږ یې کمیټۍ والا یو، بیا یې کمیټۍ والا پیسې خپلې نه لګوي بلکې خلکو پیسو نه نورې ځان ته اچوي. نو که چیرې قوم خلکو ته پاته نه وي چې دا موږ پیسې استعمالوي او دو خپل طرف نه لګولې نو دو دپاره داسې کول جایز نه دي. نو بغونو ته ورګډېدل او د بغونو نه میوې وړل یا د چا فصل کټول د چا میوه وړل دا ټول ناجایز او حرام دي. کوم څوک چې ناجایز او حرام ګټې کوي، که یو سړی داسې و چې د هغه ټوله آمدني حرامه وه هغه سره معاملات کول جایز نه دي، د هغه مړۍ خوړل ناجایز دي، هغه سره کاروبار کې پارټنرشپ کول ناجایز دي. او که یو سړی داسې و چې د هغه ټول آمدني خو حرامه نه ده خو اکثر آمدني حرامه ده، هغه سره هم معاملات کول، خوراک شاک کول، د هغه مال استعمالول جایز نه دي. او که د یو سړي ټوله آمدني حرامه نه وه او زیاته هم حرامه نه وه، څه حرامه وه څه حلاله وه، خو یو شی داسې ده چې تا ته پاته ده چې دا شی د په سود باندې وګټلو یا دا شی په جوارۍ باندې حاصل کو. مثلا وړکي انډه وجنګوله او ته ګورې چې دا انډه جنګېدلې انډه ده، نو جنګېدلې انډه په پیسو خوستل جایز نه دي، چې جای کې هغه نه په مفته کې وخورې. یا دوه ځناور خپل منځ کې په جوارۍ کې لړو شوي دي او په جوارۍ کې ګټله شوه ده، نو د ځناور چانه په پیسو خوستل هم جایز نه دي. نو چې کوم شاید ته وکتو چې دا په حرام باندې حاصل شو، چانه یو سړي غلا وکړه او تا ته دکان ته دی وړو چې دا شاعر نه واخله، نو د سړي نه دغه شی خوستل جایز نه دي. دا بالکل داسې لکه تا غلا وکړه، اگر چې پیسې د خپل هغه ته زیاتي ورکړې دي.
نو چې کوم چا سره حرام شای متعین طریقې سره موجود وي د هغه شي نه نفع حاصلول د هغه استفاده کول چا دپاره جایز نه دي. که داسې و چې یو سړي د هغه په آمدنۍ کې حلال او حرام ګاډ واډ دي، تو ته پاته نشته چې د کوم شی ما ته راکوي دا به حلال وي که حرام وي، او هغه ته ویلو چې دا ما حلاله ګاټه ده، نو بیا تو دپاره هغه خوستل جایز دي. او که هغه دې ته نه ویلي هم ته خپل سوچ ورباندې وکړو چې یاره دا شی به د حلال آمدنۍ وي، بیا هم تو دپاره خوستل جایز دي. خو که تا ته کله غالب ګمان شو چې دا شی به د حرامې ګاټې وي، نو بیا د هغه نه خوستل او د هغه استعمالول جایز نه دي. که په یو ځای کې سړی داسې پساو شو چې هغه ځای کې د خامخا یې دغې سړي څه شی وصول کو او د په زړه کې څه کټکا وه، نو د دپاره دغه شی صدقه کول واجب دي. دا به فقیر ته ورکوي، خپله به نه استعمالوي، چې دا فقیرانو حق دی، د دپاره د هغې استعمال جایز نه ده. و آخر دعوانا ان